وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ما كان لبشر مخ کی تقسیم د ظاهری نعمتونو اوس په دې آیات کې د باطنی نعمتونو تقسیم کړي. الله تعالی تا باندې نعمتونه کړي، ظاهری نعمتونه در باندې کړي، تعالی سترګې در کړي، غوږونه در کړي، تعالی خوله در کړي، لاسونه در کړي، خپې در کړي. دا ذکر وشو مخکې د نعمتونو چې هغه ظاهري وو، اوس باطني نعمتونه دي. باطني نعمتونه اوس د هغې ذکر کوي چې الله تعالی تا باندې باطني نعمتونه کړي. شیخ د شافر رحم الله فرمایي هغه وایي چې وحي په درې قسمه ده. اول چې وحي زړه ته وشي نو دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام بې خوده وي، دا قسم ډېر سخت دی. دویم صرف چې هغه اواز واوري، چې اواز ورته وشي لکه موسی علیه الصلاۃ والسلام په هغه تور کې موسی علیه الصلاۃ والسلام وایي ای ربا ما ته ځان وښیه چې تا وینمه. خپل رب ته وایي په کوهي تور کې دی ربا ما ته ځان وښیه چې ستا دیدار وکړمه. الله تعالی ورته وایي ای موسی که ما وینې زما دیدار کول غواړې نو دې غر ته وګوره، که چېرې دا غر په خپل ځای باندې مضبوط شو نو ما به وینې. موسی علیه الصلاۃ والسلام چې غر ته وکتل نو غر باندې الله پاک خپله تجلی واچوله، تجلیات یې پرې واچول، غر ټوکړې ټوکړې شو، راوغورځېد، پرېوتو. موسی علیه الصلاۃ والسلام بېهوشه شو. کله چې موسی علیه الصلاۃ والسلام هغه پاڅېدو په هود کې راغی، بیا د خپل رب نه معافي غواړي. نو دا دویم قسم وحي چې کله صرف آواز اوري لکه موسی علیه الصلاۃ والسلام شو. دریم قسم وحي چې ملائک راشي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته، په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ملائک راغلي، وحي ورته راوړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه داسې ورپېږي، یخني وشي، بیا وایي خپل آل ته وایي چې ما باندې کمبل واچوه، ما باندې څادر واچوه، زما یخني شوي. یا چې کله یو فرشته راځي، یو ملک راځي، نو دا په شکل د انسان کې راشي. یا خو انسان معلومي لکه یو معلوم صحابي، یو صحابي دی اکثر به ملائک د هغې شکل کې راتلل. یا خو یو معلوم انسان وي او یا خو یو ناشنا انسان وي. دا درې قسمه وحي شوي. وما کان لبشر نشي کېدی هیڅ یو بشر لره ان یکلمه الله چې خبرې ورسره وکړي الله الا وحیا مگر په وحي سره، او من وراء حجاب یا اخوا ورستو د پردینا، او یرسل رسولا یا راولیږي استازی فیوحی باذنه ما یشاء نو وحی کوي په حکم د الله سره د هغې چې وی غواړي. انه علی حکیم یقینا د الله تعالی حجت دی، حکمتونه والا دی. وکذلک اوحینا الیک دارنګې وحی کړي دا مونږ تا ته روحا من امرنا روح د حکم خپلنا چې قرآن دی د هغې نه م درته وحی کړی. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان نوی ته چې پوهېدلې ما الکتاب په کتاب باندې ولا الإيمان او نه په تفصیل د ایمان باندې. ولكن جعلناه نورا لیکن
ګرځولې دې مونږه قرآن لرا نهدي هدایت کوو به په دې سره من نشاء چاته چې وغواړو الله پاک وی دا قرآن کریم مونږه د هدایت کتاب ګرځولې بعضې خلک راولګي بعضې حضرات راولګي هغوی وی چې په قرآن کریم کې هدایت نشته دی دا د هدایت والا کتاب نه دی داسې بدبخت دي وی چې قرآن دا د هدایت کتاب نه دی او الله تعالی وی دا قرآن کریم دا خو د هدایت کتاب دی دا رحمت دی دا قرآن کریم دا د هدایت کتاب دی خلق په دې سره هدایت مومي دا د رحمت کتاب دی که په خپل کور کې رحمتونه راوستل غواړې نو دا قرآن کریم وایا که په خپل ځان کې چرته نور ایمان